منورې نه یو طرف او بل طرف ته ډېر داسې خلک وو چې هغه د بل ځای نه راغلي وو او دلته آباد وو. دوه قبیلې، یو بنو نذیر او بنو قریظه، دا دواړه قبیلې دا داسې وې چې دوی د بل ځای نه راغلي وو. د مدینې منورې نه بار 2 میله په جنوبي مشرق طرف ته په وادي بدخان کې دوی اوسېدل. دلته دوی آباد شوي وو. ډېر داسې ښکلي ښکلي باغات یې جوړ کړي وو. داسې باغونه وو چې ډېر قیمتي باغونه وو. خو بهرحال چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت وکړ، نو په 2م کال د هجرت باندې دوی ډېر سخت مخالفت شروع کړ. چې کله مخالفت شروع کړ، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې څه چې کومې مخکې معاهدې شوې وې هغه معاهده ماته شوه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر 4 میاشتې ټیم ورکړ چې تاسو ډېر نه وځئ. خو بهرحال هغوی نه وتل، خلکو ولم سوه چې تاسو مه وځئ. مسلمانانو سره د دې پیغمبر سره تاسو جهاد وکئ، مقابله وکئ، وځئ ما. هغه یهود او هغه بنو قریظه په خپل ځای باندې پاتې شو. تقریبا 4 میاشتې او 10 ورځې چې کله تېرې شوې، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی پسې ووت، هغه ځای یې وشړل. چې کله یې وشړل، د دوی ډېر قیمتي باغونه وو، انتهایي قیمتي باغونه وو. هغه باغونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم انتهایی زیات کجوره به کوله او قیمتي باغونه وو، صحابه ته حکم وکړ دا کجوري کټ کړي. هغه کجوري را کټلې. چې کله را کجوري کټلې، نو د دوی معدنیات چې کوم وو، چې کوم د دوی خوراک اشیا وو، هغه د دوی ته کم شو. رزق تنګي په دوی باندې رااله. او دا قانون دی چې کوم یو شی د مسلمان خلاف استعمالیږي، ته هغه باندې پیسې ورکړې، نو چې ته هغه پیسې بندې کړې، نو د مسلمان خلاف او مسلمان باندې به هغه شی نشي استعمالی. لکه نن سبا بایکاټ دی، چې ته کله بایکاټ وکړې، نو چې مسلمان خلاف کومې پیسې استعمالیږي، یا د کیپسي د بوتلې دي، د دې ته بایکاټ وکړې، نو چې کومې پیسې یهود هلته ګټي او مسلمان خلاف او مسلمان باندې استعمالی. دقه رنګې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بنو نذیر څه کړي وو. بنو نذیر پیسې او کجوري به خرڅ کړي، د هغه پیسې به واسطه واغسته او به مسلمان باندې حمله کولې، مسلمان خلاف به هغوی دا عملونه کول پټ پټ باندې. دا بایکاټ کول دا سنت عمل دی، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغوی کجوري کټلې. نو چې کله بایکاټ د چا وشي او ته دغه رنګې مالي حالت کمزوری کې، نو بیا هغه ته خبره کوه، هغه هر څنګه خبرې ته بیا تیاري. نو چې کله هغه ځای نه کجوري راکړل، هغه ځای نه یې وشړل، بیا خیبر ته لاړل، بیا خیبر نه پسې وشړل. نو د دوی خپله ځمکه نشته، ځکه ډېر یو ځای نه راشي، یو ځای کې آباد شو، بیا بل ځای کې آباد شو. و چې په شام کې هم آباد دي، د دومره خلک نه دی. وګوره یو طرف ته 62 لاک، تقریبا 62 لاک یهود دي په دې مخ د ځمکه باندې. ټوټل یهود دا 82 لاک دي، او تقریبا ټوټل مسلمانان دا 3 اربه مسلمانان دي. د 3 اربه مسلمانان د 82 لاک یهود مقابله نشي کولی. دا ولې؟ ځکه هغوی مالي لحاظ سره مضبوط دي، شاته نور سپورټ سره د هر ځای نه میلاویږي. نو چې کله مسلمان داسې چې بایکاټ ته چا نه وکړي، نو هغوی بیا کمزوري کېږي. دا سنت عمل دی. نو د دوی خپله ځمکه نه وه، هلته لاړه. بیا مفتي کفایت الله صاحب په طور چې په دې باندې ځمکې خرڅول صحیح نه دي، او بهرحال د عربو علماو دا وایي چې خرڅول پرې صحیح دي. هغه د مسئلې جوړه کړله. اوس دا کوم حالات ته رسېدلي. خو بهرحال خبره په دې پسې ته کوم چې بایکاټ کول د سنت عمل دی.